کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ہر هغه انسان چې د خپل مینې او د محبت یو کار شروع کوي د الله په نوم د هغې شروع کړي که د آبادي شروع کوي د الله نوم سره د شروع کړي که د سفر شروع کوي د الله نوم سره د شروع کړي که د خوراک شروع کوي د الله په نوم د شروع کړي د انسان د زړه د خوښۍ او د مینې یو کار چې دې شروع کوي د الله د نوم نه دې شروع کړي او که دا کار یې د الله د نوم نه شروع نه که دا کار به نقصانی وي دا به په صحیح طریقه سرته نه رسي د الله نوم واقعي د دې ټول جهان د کائناتو د ځمکې د اسمانونو روح دی روح څنګه د انسان د بدن روح دی که دا روح پکې وي دا بدن به جمدي وي او که روح پکې نی بدن به مړي دارنګې چې څومره د ځمکه او اسمانونه او کائنات دي د الله نوم د دې روح دی که د الله نوم پکې وي دا به جمدي وي او که د الله نوم پکې نی دا به په هغه سات بیا مري حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله ترسو چې په مخ د ځمکه د الله نوم غشتي کېږي قیامت به نه راځي او چې کلم د مخ د ځمکې نه د الله نوم بند شو په هغه ساعت به د اسمانونه او ځمکه او غرونه دړې وړې شي او قیامت به راشي نو د الله نوم د دې کائناتو ساده د دې روح دی د ځمکې او د اسمانونو ساده د هغې روح دی تر څو چې د الله نوم جمدي وي هر څه به جمدي وي او که د الله نوم ختم شو هر څه به ختم وي مړه به بیا د دې وجې نه نبی علیہ السلام مبارک چې به کوم کار شروع کو د الله نوم نه به شروع کو ډوډۍ به خوړله وی بسم الله د الله په نوم سبق شروع کې وی بسم الله الرحمن الرحیم سفر شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم شروع کوا کار به دې په صحیح طریقه سرته رسی او که د الله په نوم دې شروع نه که نبی علیہ السلام فرمائی کار به دې نیمګړي بے برکته به سرته به نه رسی دا د حضور پاک مبارک وینا ده دا د الله نوم ګوره څومره کارونه چې مونږ کوو د دې کارونو دا طاقت چې تاله درکوي دا څوک درکوي الله ته ډوډۍ خورې مثلا یو رکوټي مثال در کوم که ستا په دې لاس کې الله د راغشتو طاقت پیدا نه کړي ته نوړی نشي راغشتی که ستا دا خوله فالج ووي ته پې خوراک نشي کولی که ستا په دې ژبه کې او په دې غاښونو کې الله د میده کولو طاقت پیدا نه کړي ته خوراک نشي میده کولی ښه چې خوراک ستا د معدې ته ورسي نو که ستا په معده کې په کولمو کې د هضم کولو طاقت الله پیدا کړي خو خوراک به دې هضم شي او که دغه طاقت پکې الله پیدا نه کړي هېڅ فایده نه ورکوي نو دا ډوډۍ دا رزق خولې ته رسول بیا دا هضم کول دا د چا کار دی دا د الله نو د الله نوم واله چې دا کارونه د الله سم کړي او که د الله نوم دی وانه غشته یو کار به دې سمنی ټول به نیمګړی وی نو هر یو کار چې شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم اغه الله چې نهایت مهربان او ډیر زیات رحم والا نهایت مهربانه ډیر مهربانه ډیر د رحم خاون الله په نوم د شروع کوم د بل چا په نوم دا کار نه شروع کوم دا الله په نوم دا کار شروع کوم نو چې ته الله په نوم یو کار شروع کړې رب العالمین به څومره ور باندې خوشحاله امام راضی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې په دې لومبي جلد کې د بسم الله متعلق لیکي فرعون ځان له یو محل جوړ کړو
هغه وخت چې کوم وخت کې لا فرعون د خدای دعوه نه ده کړې، نو په هغه محل د پاسه د الله نوم لیکلی، د محل په دې سر باندې د الله نوم لیکلی. وروستو خو بیا د خدای دعوه وکړه، د موسی علیه السلام مقابله ورسره راله. یو ځل موسی علیه السلام د رب العالمین په حضور کې دربار کې سوال وکړ چې الله فرعون ستا د نوم دعوه کړې ده، ستا نوم یې په ځان ایښودی دی، انا ربکم الاعلی. خلکو په ته به وی زه رکوټ خدای نه یم، ګورې زه لوی خدای یم، لوی رب یم زه. دا دعوه یې کړې وه. الله ورته وایي چې فرمایي چې ولې موسی مقصد دې څه دی؟ وی پروردګاره بس راوي نیسه، تبه کا. ولې نه تباه کې؟ دا محل او دا بلډینګ ولا په دا ځمکه دننه کا، ځان له لوی محل جوړ کړی دی. الله چې دا ځمکه وشلېږي او سره د نوکرانو د وزیرانو، ځکه د بادشاه دې محل کې دا ټول وزیرانو دا خلک را جمع کېږي، پکې میټینګونه کوي. نو ستا د نوم مقابله چې په کوم محل کې کېږي او ستا د ذات د خدای دعوه چې کوم محل کې شوې ده او چې کوم وزیران او بادشاهان را غونډېږي په کوم محل کې، پروردګاره دا ځمکه چې دې وشلوله او دا پې وردن نه کې، دا سوال ده نه کوم. الله ورته څه فرمایي؟ وی ای موسی ته خو واقعي د فرعون کفر ته ګورې، د هغه د وزیرانو کفر ته ګورې، خو زه د خپل نوم ته ګورم چې زما په خپل محل زما دا نوم لیکلی دی، په خپل محل زما نوم لیکلی دی. دا به سره د دې مرګرو غرقوم، خو د محل نه بار دی کې نه. واقعي پروردګار ګوره د ډېر لوی حکمت خاوند دی، سره د فوجانو د وزیرانو ویوست د ښار نه بار او په دریاب کې غرقل. خو هغه محل چې د الله نوم پې د پاسه لیکلی و هغه بد پچو پاتې شو. د الله د نوم دونه قدر، او دا خو عامه د پښتو یو قیدم ده، څوک چې زما نوم په عزت اخلي زما به ورسره مینې کې بني. زه اوس وایم چې ستا نوم څوک په عزت اخلي ستا به ورسره مینې کې بني، او چې څوک زما نوم باندې شرمیږي، زما نوم په بدو اخلي، زما نوم نالي، نو زما به ورسره بغضي. دارنګې چې د پروردګار نوم ته واخلې او په مینه یې واخلې، په محبت یې والې، الله دا کار شروع کوم ستا په نوم، او چې ستا نوم پکې نه نیمګړی وی، الله به پې څونه خوشحالي کار به دې سر ته رسي. او چې د الله نوم پې نه اخلې کار به دې چرم سر ته نه رسي، نیمګړی وی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته قیصر د روم بادشاہ یو خط راولېږه، وی چې یو لوی وزیر دې خط ورته رالیږي، وی سر مې خوږېږي که څه علاج د سره سر مې ډېر زیات درد کوي، په داروګانو او په ډاکټرانو ستړی شوم، بعضې بیماري د سر وي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولې یو پټکې ورولېږه، وی دا پټکې په سر که خدای به دې جوړ کړي. الاړ هغه پټکې په سر که جوړ به شو، چې پټکې به یې لر که بیا به په سر دړو، چې بیا به یې پټکې په سر که په سر به یې دړ نو، چې لر به یې کو په سر به یې دړو. خدای پاکه پټکې خو د کمال پټکې دی، عمر فاروق رضی الله عنه ته وکړی دی، خو چې پټکې مې په سري سر مې دړ نه کوي، او چې پټکې لرې کم نو په سر مې دړ شروع شي، نو ټول عمر خو سړی پټکې په سر نشي ګرځولی. ته راشه دا پټکې اوس پړه چې دې کې څه دي، چې پټکې یې ول کولو که دننه پکې یو رکوټې غوندې ټوټه پرته وه، هغې کې دا لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هغه بسم الله والا پټکې چې به کله په سر کو سر به ټیکو، او چې هغه بسم الله والا پټکې به د سر نه لرې کو په سر به بیا درد. دا د بسم الله برکت. یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، بشر حافي، بشر لوی بزرګ دی، زمونږ د دې ټولو استادانو د دې علماو استاذ دی، او د دې ټولو بزرګانو د اولیاءو پیر دی. د دې مخکې تاریخ دا و چې د شرابي و، شراب به څکل، او اکثر وخت به په شرابخانه کې تېراو. یو ځل په لاره باندې تېرېده، یو کاغذ په ځمکه پروت و، کاغذ یې روچت که پکې د الله نوم لیکلی شوی دی، بسم الله الرحمن الرحیم پې لیکلی شوی دی.
یاره خپه شو اوهو ګوره د الله نوم په ځمکه پروت دی هغه یې راواغېسته صفی که پاکې که خوشبویې پې پورې کړه او د پټکي دیوال کې ومنډه دا عام بعضې وطن کې د دې پټکي او خپل رواجي هغه زمانه کې د پټکي او رواجو لکه د افغانستان په دې بعضې علاقو کې که ماشومان هم وي نو پټکي پسې رهي یا بلوچستان کې دا قبایلي علاقو والا هغه خوشبویې پې پورې کړله او کاغذ یې راواغېسته او هغه یې د پټکي په هغه ول کې ومنډه لاړ شراب خانې ته شرابي دی خو چې کله به په شراب خانه ورننوتېده نو دا پټکې به یې راواغېسته او دروازه کې به یې میخ تاویزان کړ یاره وایي په دې کې د الله نوم پروت دی او دا د الله نوم چې پکې دی نو دا د شراب خانې ته دننه وړم ګوره بعضې خلک وي ګناه کوي خو بیا هم څه ناسه احترام او قدر پکې وي که ستاسو خیال و پخوا دې ودونو کې مونږ ماشومانو دا ډول او سرنا به خلکو راوسته نو چې د جومات خواله به راورسېدل نو هغه ډمانو به هغه ډنګ بس کړي داسې وکړه نه به جومات خو لویه خبره ده زمونږ دې کور ده چې به راورسېدل مولوي صاحب به ناست و در به یې هغه شی بند د زیارت د شهید دا قبر چې دی د زیارت خواله چې به م ډول والا راورسېدل حیا به یې کوله نو هغه ډول به یې بند کړ ګناه به یې کوله خو چې د جومات خواله د زیارت خواله داسې د علماو د کور خواله به راورسېدل فوراً به یې هغه ډول بند که حیا پکې به و دا اوس زمونږ د وطن د خلکو نه حیا ختمه شوې ده خو د جومات دیوال سره خوا کې به ده بې حیایه سامان یې ښود د جومات مخکې به ډولونه ډنګوي او ګناه به کوي او ډمې به ګډېږي ناروا به کېږي دا ډو څوک پروا نه ساتي د جمعې په ورځ باندې مخکې دور خو لا وروستو خبره وه د جمعې په ورځ به چا په څاروو کار نه کو د عرفې په ورځ به چا په څاروو کار نه کو داسې به وکړه به نه هلکه وي اختر را روان دی چې ګیا مخکې راوړو د اختر نه به څلور پنځه ورځې مخکې ګیاګانې راوړې او په کور کې به یې کېښودې ولې د عرفې ورځ ده عرفې په ورځ به کار نه کوو چا به وی لکه جومات نه به د عرفې په ورځ مونږ لوښه راوړو او که بروزه به راوړو کار به نه کوو اوس وروره نه عرفه شته او نه جمعه شته او نه عاشوره شته او نه اختر شته بس هر یو سړی په کار ورپسغل دی نو الله هم وایي چې دمې ته به نه پرېږدم شپه ورځ به همدغه کونډی ځان پسې سولی او د رزق پسې به منډې تړلی وی چې څنګه د الله ونیو همغسې به یې دله درکوي انا عند ظن عبدي بي پروردګار فرمایي چې په ما دې څه ګمان وکړه هغسې به در رسېږم که دا ګمان دې په الله وکړه چې عرفه به هم چوټې کوم جمعه به هم چوټې کوم او د اخترونه به هم چوټې کوم عاشوره به هم چوټې کوم قسم دې دا ورځې به دې د چوټۍ وي خو رزق کې به دې کمې نه راځي او که وی نه مړه عاشوره پکې سي او جمعه پکې سي راځه ډوډۍ ګټه اختر څه ته وایي ډوډۍ ګټه نو همدقه د شپې او ورځې به دې ډوډۍ پسې منډه وی د شپې او د ورځې او چې کومه دې مقرره د هغې نه به دې نوړی هم زیاته ني ورپسې به یې که منډې به ورپسې وې نم شپه اوزګاره ده نم ورځ اوزګاره ده نم جمعه اوزګاره ده نم چهارشنبه اوزګاره ده د جمعې په ورځ یقین وکړه پاکې ښکلې جامې به دې مشرانو واغوستې د بانګ نه ګنټه مخکې به جومات ته رسېدل اوس چې بانګ وایي په پټي کې لګیا دی چې بانګ وایي دکان کې لګیا دی رزق مخکې مونږ ورپسې یورونو ولې مونږ الله ته شا کړه او رزق ته مخ کړې الله ته مخ کې رزق ته شا کې روزي د الله لاس کې ته ګوره چې پروردګار روزي درکوي او قدر یې نه درکوي نو دا قدر نو بشر حافي هغه به د الله د نوم قدر کو عزت به کو هغه به یې راواغش پټ کې او د دروازې چې څنګ به دننه شو دروازه کې به یې میخ تاویزان کو لا بړ شراب به وڅکل او چې کله به هغه خپله بدعملۍ وغیره وکړې او بیا به راغې هغه پټکې به یې راواغېست او په سر به یې کته به علاقه کې یو لوی بزرګ دی پروردګار الله یې په خوب کې ولیده رب العالمین الله ورته فرمایي چې ورشه بشر حافي باندې زما سلام ووایه په بشر حافي زما سلام ووایه دی چې راویښ شو 2 رکعته نفل یې وکړل اوهو بشر حافي څوک دی چې معلومات یې وکړل دغه خو هغه شرابي دی هغه بدعمله دی الله د الله سلام په دې سړي ویل یاره ممکن دی د خوب کې خطا شوی بیا وده شو چې وده شو بیا خوب کې رب العالمین ولید وی تا ته ویم که نه شا به لاړ شه
او دغه بشر باندې زما سلام ووایه. بیا راویښ شو. چې راویښ شو صاحب اودس یې وکړو، 2 رکعته نفل یې وکړل. یاره دې خوب کې زه خطا یم. ځکه چې دا کم سړی ما ته رب العالمین یادوي دا خو ډېر بد عمله دی او شرابي کبابي دی او بل څوک په دې نوم شته دی نه په دې کلي کې. بیا وده شو رب العالمین په 3م ځل په خوب کې ویني. تا ته وایم که نه 2 ځله مې درته ووایي صاحب هغه خو شرابي دی، زړه مې نه غواړي چې ستا سلام وي. همدغه شرابي له ورشه، اوس ورشه شابه زما سلام پې ووایه. را پاسېد را روان تپوس کوي بشر همدغه یو کس دی. کور ته یې ورغې دروازې وډبوله. بشر څه شو؟ ویه خو تلې شراب وله. هغه شرابخانه کې څه ورته خلک وي کلب ورته وی او که څه ورته وی چې شراب پکې څکلي کېږي، هغې کې ناستې شراب وله تللی. نیغ راغی چې راغی مولانا صاحب سره کونټی دا پټکې په سر دی، جامې خشتا چولې دي چې شرابخانې له راغی څوکیدار نه تپوس کوي بشر شته وي او څه کوي؟ وی صاحب دننه دی او شراب یې څکلي دی او شرابو کې لت پت پروت دی. ورشه ورته آواز که ما ورته یاد که چې فلان کې مولي صاحب راغلی. هغه ورمنډه کړې. چې ورمنډه یې کړې بشر اوس شرابو کې لت پت پروت دی. ویې ړقاو بیا وړقاو اوس هغه شرابو کې نشه پروت دی. وی ستاسو د کلي هغه پلان کې بزرګ پلان کې مولي صاحب راغلی تا سره کار دی. بس را پاسېد نشه ته وتښتېده. خیال یې دا راغی چې ګنې دغه را پسې اسرائیل علیه السلام راغلی دی. زما مولا با څه کوي چې ما پسې راځي، بزرګ څه کوي چې ما پسې راځي او زما تپوس کوي. د هغه ما سره څه دی او بیا شرابخانې را ما پسې راځي. داسې معلومیږي لکه چې اسرائیل علیه السلام د انسان په شکل راغلی دی او ټیم مې جوړ پوره دی. خدای خیر پکې واچي. دا یره چې په سړي راشي هر څه ته بیا وتښتي. یره چې راشي الله دې زمونږ په زړونو کې د خپل ذات یره پیدا کړي. مونږ چې دا منډې دي او ترړې دي که نه دا مونږ نه الله ير دی. الله ير که الله زمونږ د زړه کې دلته کېناستی دې زړه کې دلته او مونږ په دې زړه کې سوچ وکړو چې الله که زه ګناه کوم ته یې نه ته ته خبرېږي. الله که نیکي کوم ته ته خبرېږي. الله که زه هر څه کار کوم الله ستا نه غیب نه دی. یاره رښتیا ووایه تاسو ګناه به بیا څوک وکړي نه. یو بزرګ له یو سړی لاړ ورته ویې یاره ګناه نه نشم صبرولی ته دم راته وښایه. وی داسې ځای کې ګناه وکړه چې هلته هېڅوک هم نه بس ځه کوه ګناه اجازت دی تا ته د ګناه نه نشم صبرولی کوه خو داسې ځای کې به یې کوې چې هلته به هېڅوک هم نه. او مولانا صاحب اجازت تیره دې خبرې بالکل درته اجازت دی خو داسې ځای کې چې هېڅوک هم نه. لاړ کور ته ننوت کوټې ته ننوت دلته خو هېڅوک هم نشته. د ګناه اراده یې شروع کړه چې سوچ یې وکړو یا لکه ما ته خوا مولي صاحب وي چې هېڅوک هم نه دلته که بل څوک نشته نو الله خو شته که نه الله خو شته. بلې تنګې کوټې ته لاړ کلي نه لرې وتښتېد جونګړې ته لاړ هېڅوک هم دلته نشته نه کور شته نه بچي شته نه خلک شته نه اواز شته. یاره ما ته خوا مولي صاحب وي چې ګناه به کوې خو هغه ځای کې به کوې چې هېڅوک به هم نه الله خو شته دلته که نه وایه که نه چې دا جړله راوستل چې الله شته رښتیا ووایه او به کې ګناه څوک نه الله مو یېر دی ځکه ګناهونه کوي. رب العالمین په دې سر حاضر وګڼه د الله علم په دې خپل زړه کې وګڼه چې الله ما نه خبردار دی د ذرې ذرې حساب به را سره کوي. قسم په الله که ګناه وکړې قسم مې درته وخوړ او که دا ګناه مونږ کوو زه یم کوم تاسو یم کوئ مونږ خو رب یېر کړی دی. رب العالمین په دې زړه کې مونږ اچولی نه دی. نو بشر حافي باندې دغه وخت کې د الله یره راغله. او بس اسرائیل علیه السلام راغلی دی او د انسان په شکل دی او ساه مې وباسي په منډه صاحب راغی لاسونه یې رپي خپې یې رپي دروازې له راورسېد. مولانا صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب تاسو څنګه راغلی یې؟ زه خو یو سوال جواب مې تاله راوړی دی هغې له راغلی خو یو وعده به را سره کې یو وعده به را سره کې. صاحب څه سوال جواب دی راوړی دی؟ یو ډېره عجیبه خوشخبري مې دله راوړې ده یو ناشنا خوشخبري خو ستا د قسم یو کار کې ما ته به هغه کار ښیې چې ته څه داسې د نیکۍ کار کې. وی صاحب ما ته ګوره او نیکۍ ته ګوره مونځ زه نه کوم روژه زه نه نیسم
حج ما نه دی کړی، په دنیا کې یو بدعملي داسې نه ده چې ما دې نه کړی، شراب دغه اوس هم په نشه کې پروتم، ما ته ګوره نیکۍ ته ګوره مولانا صاحب ما معاف که څه خبره ده؟ وی نه څه نیکي دې شته، پورېږه خوشخبري درته کوم. څه خوشخبري ده؟ وی نن شپه مې 3 ځله رب العالمین په خوب کې لیدلی دی، او چې هر ځل یې ووینم دا راته حکم کوي چې ورشه په دغه بشر حافي کې دا شرابي دی، زما سلام پې ووایه. هسې خو الله در باندې سلام نه اچي. بس سړی په ژړا شو، په چغو چغو په ژړا شو. سړیتوب پار چا کې نی او چا کې وي، په چغو چغو په ژړا شو. بس شرابو بوتلې موتلې غورځولې، پټکې را پسې کړه د مولانا صاحب. ډېر خلک وایي مونږ رسول الله مبارک په خوب کې ولید، قدر و قدر رسول الله مبارک، بیت الله مې په خوب کې ولید، مدینه منوره مې په خوب کې ولیدل. ډېر خلک کې دا خوبونه یې چې دومره د باندې رب فضل وکړو، دا ښه خشته څیزونه یې درته وښول، بس الله ته ورنږدې شه، توبه وباسه، ګناه به دې ډېره کړي، الله به یې درته معاف کړي، خدای پاک ته توبه وباسه. بس هر څه یې پرېښودل، راغې وی خما باندې خپل رب سلام وی، وی 3 ځله یو ځلم نه بیګا در باندې سلام وی. مولانا صاحب ستا په لاس مې بیعت دی، باس نن نه پس زما د ګناه نه توبه. باس دومره زه الله ته نږدې شم چې پروردګار په ما سلام وی، ته زه څه کوم، ما سره الله څه کوي، زما څه ګناهونه دی، د الله کم فضل دی. زه د خدای سره دشمني کوم، الله ما سره دوستي کوي. الله اکبر، دا زه په کوم لار روان یم، الله ته ما سره څه کوي؟ ګوره بیا یم پړه کې هغه درد و، بس زما توبه، ستا په لاس بیعت، نن نه پس به لوی الله نه خفه کوم، لوی رب به نه خفه کوم چې څه وایي انشاءالله منم به. وی دا خبرې خو ستا ټیک ته، خو بشر دا راته ووایه چې تا څه عمل کړی دی، هغه عمل راته وښایه. وی بس یو مې کړی دی راته رایاد شو، نور مې څه نه دي کړی. په لاره روان وم، کاغذ په ځمکه پروت و، امې راوچت کړ، د الله نوم پې لیکلی شوی و. مې خو د الله نوم په ځمکه پروت دي، خلک به پې خپېږ دي، ساری به پې د پاسه تېرېږي، خورو کې به لوګړېږي، زما د الله نوم، زما د پروردګار ښکلی نوم، هغه د خپل پروردګار هغه خشته نوم مې راواغېسته، پې خوشبویي مې پورې کړه، او مولانا صاحب دغه پټکي کې مې منډلې، او عزت والا دونه کوم چې شراب خانې ته ننوځم نو بارې میخ کې ویزان کم، او چې بیا راځم نو لاس وینځم پاکې کم، او میخ نه راوالم په سر یې کم. د خپل رب د نوم دغه عزت مې کړی دی، بل هېڅ قسمه نیکي مې نه ده کړې. وی ښه دغه وجه ده چې پروردګار پتا سلام وی. رب العالمین هغې بشر نه څوک جوړ کړل؟ بشر حافي رحمت الله تعالی علیه، زمونږ د لویو پیرانو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، دا لوی بزرگان، د ټولو استاز او پیر او د امام بخاری او ترمذی او امام ابو داود او دا لوی د حدیث استادان، دا غي استاد، د ټولو پیر او استاد ته الله جوړ کړ. ولې؟ د خپل رب د نوم قدر یې وکړ، د الله د نوم قدر یې وکړ. زما د الله نوم به په خورو کې لوګړېږي، زما د الله نوم باندې به څاروي خپېږدي، زما د پروردګار نوم باندې به خورې تویږي. دا چې ته زما ضمیر برداشت کوي رونو، دا خو صافه خبره ده. ما درته وویل که زما د نوم ته قدر کوې نو زه به دنه خوشحاله یم، او که زما د نوم بېعزتي کوې خامخا به خفه یم. دغه رنګې د الله د نوم که دې قدر وکړه، عزت دې وکړه، الله به درنه خوشحاله وي، سلام به در باندې رالیږي. سلام که قدر دې ولا ونه کړه، سوال نه پیدا کېږي چې الله سره مینه وکړي. حضرت موسی علیه السلام بیمار شوی، رب العالمین نے تپوس وکړو، ناجوړه یم څه دارو راته وښایه. وی فلان کې بوټي روشو کوه اخره، الله به دې جوړ کړي. الله ورته فرمایي فلان کې بوټي روشو کوه اخره ټیک بشي، جوړ بشي. دی لاړه، هغه بوټي پاڼې روشو کولې، هغې خوله کې واچولې، د الله حکم و په هغه ساتې بیماري ختمه شوه. څه موده پس پې بیا مقه بیماري راله، چې هغه بیماري پې راله نو بیا ورغې هغه بوټي لا د هغې پاڼې راواغېستې، خوله کې واچولې، اړو جوړ نه شو. بیا وردي پاڼې رالي، اړو ټیک کېږي نه. رب العالمین ته التجا وکړه، الله مخکې په دغه بیمارۍ بیمار وم، او دا هغه تا راته هغه بوټی خو د هغې پاڼې مې خوله کې واچولې، زه پې تا جوړ کړم، او اوس همغه ناجوړه یم.
او دا هغې بوټي پاڼې رالم خولې تاچم بیماری نه جوړېږي بلکې زیاتېږي دا ولې وی اے موسی هغه زما نه تللی وې بوټي له ما لېږلی وې ما زما د ذات نه تللی وې زما د نوم نه تللی وې او دا د خپل ځان نه تلېږي نو زما د نوم زما د ذات او ستا منځ کې یو فرق شته که نه خو ما لېږلی وې ما خپل نوم زما په نوم تللی وې دا په خپل نوم تللی او بیا ورته الله فرمایي الدنیا كلها سم قاتل وتریاقها اسمی ټوله دنیا زهر دی زهر دنیا چې څه دي دا ټول زهر قاتل دی د هغې تریاق زما نوم دی نوم دارو چې خورې الله نوم پې واله بسم الله الرحمن الرحیم شفا به پکې واچوي او که د الله نوم پې نه اخلې شفا به پکې نه یاره زه یقینا یو خبره درته کوم زما یو دوست مړ دی خدای دې وبخي الله دې وبخي ځکه مړ دی خالق و بس انسان نه غلطۍ کېږي د دې موټرو کاروبار به کوم ما ته یو سړي خبره کوله وی ګاډی او خدای پاک مالدار کړی خو ناشنا مال ولا خدای ورکړي په لږه موده کې ولا رب العالمین بلا دولت ورکړي نشه په دې سر کې راځي دولت کې راشي که نه نو نشه په دې سر کې راشي نو هغه سړي راته خبره کوله وی یو ګاډی واغېسته نو چې ګاډی واغېست نو هغه ډرایور ته وایي چې دا چابي والا دا ګاډی سټارټ کا نو چې چانې واغېسته وی هلکه د الله نوم پې واله او سټارټ یې کا د الله نوم پې واله او دا چابي ته وکړه سټارټ یې کا وی دا هغه ګاډی نه علم چې د الله په نوم سټارټ کېږي چې د الله د نوم نه بغیر سټارټ کېږي هغه به علم داسې ګاډي به علم چې بغیر د الله د نوم نه سټارټ کېږي ګاډي م لاړل کورونه م لاړل جیداد م لاړ کاروبار م لاړ دې ته خبره ورسېده قسم دی چې بیا به پردی پلینګ پوټ چلو او هغې سره مر څه لاړل دوړه شو اوه اسم نشته دا ګوره بیا ادبي د الله د نوم او ته خدای سره جګړه کې اوس که ما سره جګړه کې خو که ته را باندې زورور شوې او یا را باندې زه زورور شوم هم څه میاشت دوه پکې ولګي که یو بل را پرځو څه ګنټه دوه خو به ولګي که نه لیکن پروردګار ته خبره خو سکندونه ده هغې کې ګنټې منټې بیا نه هغې کې منټونه هم نه چې وغواړي په سکند کې بار څه ختمي داسې کولی شي که نه شي کولی پروردګار نو د الله نوم رونو ځان که کامیابول غواړئ یو کار سرته رسول غواړئ دا الله په نوم شروع کوا بسم الله الرحمن الرحیم دا الله نوم اخلا امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي حضرت عیسی علیہ السلام په لاره باندې روان یو قبر مقبره تیری مقبره کې جناب یو قبر کې یو سړی دی هغه ته سزا ملاویږي عذاب ملاویږي پیغمبر چې دی صاحب کشف دی ته کشف کېږي د قبرونو سړی قبر کې پروت دی او زبردست عذاب کې مبتلا دی غریب عیسی علیہ السلام چې کله واپس راځي او مغه سړی چې هغه مخکې عذاب کې پروت و هغه په جنت کې ګرځي خوشحاله دی خوشحاله کې پروت او لګیا دی چهل قدمی کوي او خوشحاله دی عیسی علیہ السلام فوراً رب العالمین ته رجوع کړه چې پروردګار اوس خو چې تلمنو دا قبر والا عذاب کې پروت ما ته کشف وشو دا په عذاب کې مې ولید او سخت عذاب کې پروت او پروردګار اوس چې راله منو خوشحالو کې پروت په جنت کې دا ولې دې ګنټه یې ولیمه دې لږ سات کې دا سړی څنګه د عذاب نه بچو خوشحالو ته لاړ وی اے عیسی الله ورته فرمایي دا سړی ډېر ګناهګار دا عذاب لایق و دا عذاب چې مړ شو عذاب پې شروع شو تا د هغه عذاب په خپله ولید چې عذاب ورته میلاوېده خو چې کله دې مړ کېده نو د ده نه ښځه امید کې پاتې شو د ده د مرګ نه پس د یو بچی پیدا شو مرګ نه پس یې بچی پیدا شو ده ته عذاب میلاوېږي لګیا دی ځکه ګناهګار دی هغه بچی چې د ده د مرګ نه پس پیدا شو هغه ورو مور لوی که اوس تا د تلو نه لږ غوندې ساعت مخکې
مور بوتر جماعت استاذ لا دته سبق وخایا انجیل هغه زمانہ کی کتاب او تورات هغه زمانہ کی د الله کتاب دین ورته وخایا د الله دا کتاب ورته وخایا استاد ورته وایي بچي بسم الله الرحمن الرحیم معشوم بچی چې لومبه شروع کوي سره به شروع کوي بسم الله نه وایي بچي بسم الله الرحمن الرحیم هغه معشوم وي بسم الله الرحمن الرحیم الله ذوالجلال او فرمایل دا سړی را ډېر سخت عذاب لیق دی او عذاب کې چالو دی خودنه چې کم بچی پیدا دي زمانو می واغشت الله واغشت رحمان واغشت رحیم واغشت زمانو می په خله واغشت بن کے پیزاب ولی بچی هغه د لګیا دی بسم الله وای زمانو په خله اخلی هغه بچی خود نه پیدا دا ګوره د بسم الله الرحمن الرحیم برکت دا الله نوم کې چې کوم کمال دی ولا ذکر الله اکبر دا الله نوم کې چې کوم کمال دی دا په نور څه کې نشته مونږ الله ته شاکر دا الله نوم بالکل خلمو په بدیخ کاری حالانکه حدیث پاک کې راځي چې هر یو کار ستا د زړه د خوښۍ کاری او ته شروع کې بسم الله پې وایه بسم الله الرحمن الرحیم ته دروازه کله جرنده کې وی بسم الله الرحمن الرحیم شیطان به نه راځي بعض وقت شیطان زنځیر را وغورځوي پیریان زنځیر را وغورځوي غل راشي دې نه به دروازه محفوظوي رابعه بصریه رحمه الله چې دا بزرګه و ولیه وه غلی کور ته تلو چې غلی کور ته لاړه د غلا سامان یې روچت که دا غریب او سوده ده چې سامان یې روچت که دروازه ته غلطه شوه کله یو دیوال له پټه غلطي کله بل دیوال له خدای پاکه داسې به مصیبت وړی سامان یې کېښود دروازه یې ولیده بیا را چې دروازې ته وکتل چې دا مخامخ خو دروازه ده نو بیا راغې هغه سامان یې روچت کړه خو چې دوه قدمې واخېستل بیا دې دروازه خطا شوه که یو دیوال له پټه غلطي کله بل دیوال له پټه غلطي کله بل دیوال له دروازه خو دلته و چې څه شو بیا سامان کېښوده یې سامان یې کېښوده چې ویې کتل دروازه ورته بیا ښکاري نو ورغې بیا سامان را واخېسته نو چې را واخېست بیا تې دروازه غلطه شوه نین ښکاري ورته نه د غیبونه ولا آواز راغی د غیبونه وی کومه دروازه چې زما په نوم بنده شي کومه دروازه چې زما په نوم بنده شي نو که بندون کې یو دی نو زه خو ویښ یم که نه که بندون کې یو دی چې زما په نوم بنده نه نو زه خو ویښ یم که نه سامان یې پرېښود او لاړو تښتېد د الله په نوم چې دروازه بنده کړه شیطان غل نه به الله محفوظه ساتي ښه نبی علیہ السلام فرمایي چې ډوډۍ خورې د الله نوم پې اخله بسم الله وایه ډوډۍ کې برکت به دې وي په دې ډوډۍ کې څه نقصان وي د هغې نه وبچ شي شیطان به پکې ګوتې نه وي شیطان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل روټۍ ته ناست یو سړی راغی ډوډۍ کې شریک شو بسم الله ونه وی بل یو سړی راغی ډوډۍ کې شریک شو هغه بسم الله وی نبی علیہ السلام مبارک وخندل چا ورته وی د الله رسول دا خو د خندا وخت نه راو دي خندل ولی وی خندا په یو بل شي پورې رااله وی دا یو کس راغی نو د بسم الله ونه وی چې ډوډۍ څنګه شروع کړو شیطان ورسره لاس شو یو ځای کړ د الله نوم یې وانه غشته نو شیطان د الله سره لاس جنګه او ګوتې پکې واله نو چې دا بل ملګری کېناست د بسم الله وی نو شیطان اخوا ټوپ کړو چې سیب په دې خوله کې ټولې الټی کړل نو ماله خندا راله نو چې کله ته بسم الله ونه وی او خوراک کې نو شیطان به د ګوتو سره خپل پلیت لاس مږي څه پته لګي لا متیازو کې لاس والی هغه د لاس سره وجنګي لوی او دسماتي کې ګوتې ووایي او هغه د لاس سره وجنګي
لکه ډوډۍ خورو بیمارین زیاتېږي جوړې ګناه څه به جوړ شي بیماري به څه جوړه شي چې شیطان په غولو کې لاس والي او هغه ستا لاس پورې مږي د الله نوم واخله خوراک کې به د شیطان ګوتې نه وایي دا د چا وینا ده د رسول الله مبارک او که د نهیر شي انسان دی بسم الله دنه په اوله کې یېره شوه چې د منځ ته ورسېدې درته در یاده شوه و بسم الله اوله و آخره یا په پښتو کې وایا بسم الله په اول او په آخر کې وي اول کې به او آخر کې به بسم الله نو بیا به د مغه ډوډۍ کې برکت پیدا شي د شیطان دغه پلیت لاس نه دغه پلیت واثراتو نه به رب العالمین محفوظ نبی علیہ السلام مبارک چې به کله وبس کړي ګلاس پې راواغېست بسم الله الرحمن الرحیم او به اوس کړي نو چې خولې نه به لوښې لرې کړه وی الحمدلله د الله شکریه به ادا کړ نو بیا به اوبه وڅکلې نو بیا به خولې نه لوښې لرې کړه په دویم ځل چې به څکلې بیا به بسم الله چې لوښې به لرې کړه الحمدلله نو په دریم ځل چې به بیا خولې لوړل بیا به بسم الله نو چې بیا به لوښې لرې کړه بیا به الحمدلله اول کې د الله نوم بسم الله د الله په نوم شروع کوم او په آخر کې د الله حمد او شکریا شکر دی الله چې مال دې اوبه راکړي ډېر خلک دي چې هغه له اوبه ښه ني ډېر خلک دي چې هغه یخې مزېدارې خشته اوبه مونی نه ډېر خلک دي چې اوبه څکي نقصان ولا پیدا کوي د الله نوم باندې اسکا حضرت نوح علیہ السلام چې کله کشتۍ ته وخت نو سوی بسم الله مجریها ومرساها ان ربی لغفور رحیم دا الله په نوم دا الله په نوم ګوره دا کشتۍ که چلیږي او که ودرېږي د چا په نوم به چلیږي د الله که ودرېږي د چا په نوم به ودرېږي د الله زما رب ډېر لوی مهربانه دی او ډېر لوی بخونکی ذات دی چې کشتۍ روانېږي د الله نوم پې اخلي زید ابن حارثه رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه السلام صحابي دی او داسې صحابي دی چې نبی علیه السلام ماشوم لوی کړی دی غلام عمریو او نبی علیہ السلام ماشوم لوی کو پیغمبر علیہ السلام په زویواله ونیو دا ما بچی یو ځل طائف ته یو کافر وسره مرګري منافق فلا رسل چې یو داسې ځای ته ورسېدل چې هلته نور څوک مخلوق نشته ځنګل دی دا کافر ورته ایستلی شو چې ویده شو ډېره ښه څادرونه یې ځان ته سر ته واچولو سم لاستل دا کافر خو پټ پوی او غږ یې نه کو خو چې زید ابن حارثه رضی الله عنه اوده شو غلې غوندې پړې راواغېسته او هغې ته یې پلواخه واچولو د خپو ته یې وله واچولو او ریخ کو خپې تړل پې چې سنګ راویښ شو خپې یې تړلې شوي دي بس چاړۍ ته یې ګوتې کړ دې شاته دې ملا کې دومره خنجر منډلې وی غږ کړی او که پاسېدې چې بس بېغمه کوم زید ابن حارثه رضی الله عنه دوی اخر ولې مې وجنې پیسې میسې که غواړې دغه جامې مې دې ولټوه چې څه پکې وی نه په بله وجه دې وجنه وی پس وی د نبي علیه السلام نوم مبارک یې ورته واغېسته وی تا سره د هغه مینه ده او ستا هغه سره مینه ده زما هغه بدي شي ځکه دې وجنه زید ابن حارثه ورته څه وایي بس نور څه نه وایي چې اوس خو پرېږدي مې نه وی یا رحمان واغېستني یا رحمان واغیثنی اے رحمان خدایا زما امداد وکړه خو چې دی ووی نو یو غیبي آواز وشو دې سړي ته وی دې خواشه کړي برابروم دی پرېږدې را سړی دې سړي دې پوه شو چې دا جوړ شاته څوک مې ولاړ دي چې شاته وکتل څوک نشته بیا چاړو اوچته کړه د بیا آواز وکړه یا رحمان واغیثنی اے رحمان زما فریاد واوره زما امداد وکړه بیا ورته غیبي آواز وشو دې سړي ته دې کافر ته وی دې خواشه ته پرېږدې ده کني سموم دی چې دې بیا وکتل جدا جوړ ده اونې شاته یا د دې کمر شاته جوړ ما د څوک ولاړ دي داسې نه واقعي پې غزارو کوم څوک مې ونه ویني چې شاته وکتل یو خوا بل خوا بیا څوک نشته بیا راغر وایي چې راغر یې وال چې دې په چاړه سینګوو دې بیا آواز کوي یا رحمان واغیثني اے پروردگار رحمانه زما امداد وکړي خو چې دی ووی یو شاه سوار راغی په اس باندې سور دی نیزه ورسره ده او په یو تیزی راغی
چې د کافر ورته وکتل او دا خو دا سړی راغی اوس به څه کوم بس په هغه نیزه باندې په دا خېټه کې ووو اخ وی غورځو د اور غرغنډې پې بلې شو کافر مردار شو راغی زید ابن حارثه رضی الله عنه له خپې وسپړل دی را پاڅېدو ورته ودرېد ته څوک یې تا خو د مرګه بچ کړم د کوم ځای نه راغلی یې څوک زما دشمن دې مړ که مردار دې که زه د مرګه بچ شوم وایي د الله فرشته یم وایي چې تا لومبي ځل اواز وکړه یا رحمان واغثني وایي فورا ما ته په اووم اسمان کې ومه وایي ما ته الله وایي چې شابه فلان کې ځای کې زما یو بنده دی ورځه امداد یې وکړه وایي چې دویم ځل دی یا رحمان واغثني وایي په لومبي اسمان کې ومه او چې په دریم ځل دی وایي ستا خوا کې موجود وم بیا رحمان د الله نوم دی که نه بسم الله الرحمن نهایتا ډیر زیات مهربانه او واقعي ډیر زیات مهربانه ذات څوک دی الله دونه مهربانه دی که نه مونږ خو یې بیا هم نوم اخلو دا کافر یې نوم هم نالي څوک وله شرک کوي څوک پې کفر کوي څوک وله لوڼه ګڼي څوک وایي زامن دي څوک وایي وله لوڼه دي او سره د هغې رب العالمین وله روزي ورکوي رزق وله ورکوي دی کافرو له روزي او رزق ورکوي دونه مهربانه بادشاہ نو رب العالمین په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې یو د الله نوم دی بسم الله د الله په نوم شروع کوم ورپس الله نوم دا د الله اسم ذات دی څوک وایي دا اسم اعظم دی الله 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 دا الله دا نوم چې سړی ویلي که نه د انسان دا زړه پې خوشحالېږي او یو حدیث پاک کې راځي څوک چې یو ځل الله ووایي یو ځل چې څوک وایي الله نو رب العالمین درې ځله ورته اواز کوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده ته یو ځل وایي الله درې ځله درته پروردګار اواز در کوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده نو یو خو پکې د الله نوم دی او د الله د نوم نه لوی څه بل نشته دی او دویم ورپسې رحمان او رحیم دی رحمان ډېر زیات مهربانه داسې مهربانه چې په دنیا کې کافر لم روزي او رزق او جامه او کور ورکوي او مسلمان لم ورکوي او الرحیم ډېر زیات رحم کوونکې داسې رحم کوونکې چې په آخرت کې زما څه عمل دی زما په دې پوټي عمل به الله ماله جنت غوندې خوشحالي راکوي د انسان په دې رکوټې عمل الله په آخرت کې داسې خوشحالی به ورکوي داسې خوشحالی چې هغه به د چا په ذهن کې هم نه تېرېږي د الله نوم رحمان او رحیم حسن بصري رحمت الله علیه امام راضي دا هم لیکلی دی د هغه یو ګاونډي بیمار و شمعوني وی نوم او یهودي و کافرو وی حسن بصري رحمت الله علیه د هغه تپوس ته ورغی نا غریب د مرګ په کشمکش کې پروت نو حسن بصري رحمت الله علیه ورته د ایمان دعوت ورکړه چې مسلمان شو کلمه ووایه کافر ورته ولې کلمه ووایه څه چل دی وی ګورې که دې ونه وی اور ته ځې اور ته به لاړ شو دا کلمه وه چې د اور نه بچې دا وایي اور څه شی دی یاره نه یارېږم د اوره اور نه یارېږم کلمه که دې لپاره ته به ما وی چې د اور نه بچ کېږم زما اړو د اور نه یره نشته وی جنت به الله درکړي دا کلمه ووایه وی د جنت مې هم څه تمه نشته هېڅ پروا مې نشته نه د اور نه یارېږم او نه د جنت تمه کوم وی ګورې مه کوه دا کلمه ووایه دا کلمه ووایه وی څه ووایم که ته وایې چې د اور نه یارېږي ووایه چې د اور نه بچ شې نو نه یارېږم د اوره که ته وایې جنت به الله درکړي نو جنت مې هم په تمه نشته نه غواړم جنت نو څه ووایم نو د حسن بصري رحمت الله علیه هوښیار و که نه وی الله به دنه خوشحاله شي الله به دنه راضي شي وی او ټیک شوه وی نه به د جنت تمه شته او نه د اور نه د بچوالي خبره کوم خو چې ته وی الله پې راضي کېږي نو ویم چې الله پې راضي کېږي ویم خو ما له یو ګرنټي راکړه چې الله به څنګه راضي کېږي هسې نه
چې دا 80 کاله مې کوم دین کې تیر کړی دي هغه هم پرېږدمه او ستا دا کلمه ویم دام کارونه کې نو د دواړو جنونه به وځم غرق به ژم او خارو د توتي جل زده کوو که څه قصه ده نه خپل هم تېر شو او پردی هم زده نه هسې نه چې اوس دې وخت کې لږ وخت مې پاتې دی کلمه ویم هغه خپل دین نه برباد شمه او ته وی په دې الله ملاویږي د الله رضا نو الله هم راضي نه چې نو څه به کوم وایي زه به ګرنټي درکړم چې که کلمه دې وی الله رضا کېږي وایي څه ګرنټي څه ګرنټي وایي چې ته څه وی وایي ښه یو خط ولیکه ځه یو کاغذ راته ولیکه دا ګرنټي شوه خو د خپل خبرې نه خو تختې به نه که نه وایي نه حسن بصري رحمت الله علیه یو کاغذ ولیک چې زه د دې خبرې ګوی کوم شهادت کوم چې که دې فلان کې شمعون کلمه وي مسلمان شو الله به ترې راضي کېږي کاغذ یې ولیکه یهودي دی په لاس کې ورکړه او چې څنګه یې ورکړه هغه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او څه ښکلې خبره کوي الله وی د جنت تمه دې نه کوم که نه راکې مه راکوه الله د اور نه دې نه یارېږم که مې غورځې غورځوه خو دا کلمه په دې ویم چې ته رانه راضي شي بس ته خوشحاله شي او دی حسن بصري دا کاغذ راته ولیکه ګوره الله ده پې دا خپل دستخط هم وکړه چې دی وایي ساعت یې وخته مړ شو خو د مرګ په وخت کې یو وصیت وکړ وایي چې کله مې قبر کې کېدی نو دا کاغذ به راله په دې سینه د پاسه ایږدی دا به زه الله ته ښیم واقعي به ساعت یې وخته مړ شو یهودي و مسلمان شو همدغې حسن بصري رحمت الله علیه ولمبه مسلمانان له په جنازه وکړه او چې قبر کې سپاره او سملو یې نو هغه کاغذ یې راواخېسته هغه یې وله په سینه د پاسه کېښو حسن بصري رحمت الله علیه چې راغی کور ته وده شو کور ته چې څنګه راغی غریب په غم شو چې خدای پاکه دا مې څه وکړه دا مې کومه اهم غلطي وکړه دا خو ښه شو چې د سړي کلمه وي مسلمان خو دا ما وله چې کاغذ ورکړه چې الله به تا نه راضي کېږي زه دله لیکل در کوم او دستخط در کومه نو ما ته څه پته لګي ما ته د ځان پته نه لګي نو د بل څه پته لګي د الله له طرف نه زه څه ټیکهدار خو نه یم چې خلکو له دې کاغذونه ورکړم دا که ما د قیامت پر ورځ الله راونیسي چې تا ته ما ویلي چې خلکو له کاغذونه ورکوم تا ته د ځان پته لګي ستا نه خوشحاله یم چې له بل نه مه خوشحالېږم دا مې څه غلطه وکړه په جړا په جړا په جړا سر دی چې خدای پاکه غټه غلطي مې کړې اوس مې معاف کې خوب دې جړا کې وده شو چې وده شو هغه شمعون هغه یهودي چې مسلمان اوس هغه په خوب کې ویني او د جنت یو ښایسته باغ دی او پکې روان دی اوبه دي چیني دي پکې او خوراکونه او میوې دي هلکه وروره څنګه یې وی ډېر زیات خوشحاله یم حسن بصري الله د سره خوب کا ولې وی خو چې څنګه الله ته ور مخامخ شم او د الله فرشتې رالی ووایي چې څه عمل دې راوړی دی مې چې هېڅ مې نه دي راوړی او یا کاله مې په کفر کې تېر کړي دي خو د مرګ نه لږ غوندې مخکې د مونږ د کلي ملا صاحب راغی حسن بصري دغه کاغذ یې لیکلي را کړی دا وګورئ دغه کاغذ دی دا یې دستخط دی دی را کړی دی دغه کلمه مې ویلې ده هغه را سره دا وعده کړی چې دا کلمه وایه الله به درنه راضي شي وی او بلکل تا نه الله راضي دی زه جنت ته وی دا جنت الله را کړی دی او دا خوشحالی دی او دا چینی دی او دا نیرونه دی او دا حوري دی او دا قصې پسې خوشحاله یم واله مړه دا کاغذ دی یاره ته پسې ډېر خپی حسن بصري ته وایي ته خپل کاغذ پسې خپی واله دا کاغذ دی حسن بصري رحمت الله علیه چې د خوب را پاسې د کاغذ یې په لاس کې پروت و لاس کې په ویښه په دې لاس کې پروت و الله شکر دی خدای د الله ذات چې څوک غواړي که نه الله دا الله رضا چې غواړي دا الله ذات نو پروردګار به پې خوشحالېږي نو ګوره یو پکې د الله نوم دی بسم الله او رحمان او رحیم الله اکبر دا الله نه مهربانه ذات بل نشته نو هر کار چې شروع کوي که ډوډۍ شروع کوي که سفر شروع کوي که ګاډي ته خپه خېجې که ګاډي دې سټارټ کوي که دکان دې سار کولاوی که په پټي کې غنم نولې وی بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم کار شروع کوي که یو ګوډبار ګوډ شروع کوي بسم الله وایا که یو سړی چاري او په بیلچه کار شروع کوي په اول کې بسم الله وایا هر کار که سملې خوب کې بسم الله وایا چې کله پاسې بسم الله وایا دا الله نوم وایا او لکه دا سوچ کو چې الله دا هر کار چې کوم ستا په نوم یې کوم
الله به پکې خیر اچي، برکت به اچي، کار به دې سر ته رسي، نقصان به نه کوي. که دارو خورې بسم الله پې وایه، که ډوډۍ خورې بسم الله پې وایه، کوبس کې بسم الله پې وایه. هر یو کار د دنیا چې د نیکۍ یو ګناه نه ګوري، د ګناه نه، د زړه د خوشحالۍ، د مسلمانۍ کار، د ژوند کار، د زندګۍ د تېرېدو کار چې سم کې وی بسم الله الرحمن الرحیم، او چې کله ختم شي وی الحمدلله. دا دوه کارونه کوه. دا د نبی علیہ السلام مبارک کل امر ذی بال، هر یو کار د زړه د خوښۍ کار وي، لم یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم، دا الله نوم دې پکې وانه غشته، دا به اقطع بی، نقصانی بی، بے برکته بی، سر ته به نه رسی. نو شروع د الله په نوم، او چې ختم کېږي بیا د الله نوم الحمدلله وایا. دا به انشاءالله د فیدې دپاره دوګه چې رب العالمین په مو الحمدلله. الله دې زمونږ مل شي، الله دې زمونږ ملګری شي، الله ته زمونږ امداد وکړي، زمونږ هر کار چې د دنیا او د دین د خیر ته سر ته ورسولی کړي، د شیطان او د ګناه د کارونو الله محفوظ وساتي. دلته زمونږ یو ملګری د جمع بیمار دی، رضا خان لالا، دعا ورته وکړه چې الله وله شفا ورکړي. نور څومره ملګري بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي، الله قرضداران نه قرضون نه خلاص کړي، زمونږ د حلال رزق نصیب کړي، د آفتونو مصیبتونو د خپل قهر و غضب نه پروردګاره په امن کې وساتي، ورورولي مقایمه کړي. مسلمانان چې په کومه ځمکه کې دي الله ته امداد وکړي، کافر چې په کومه ځمکه کې دي الله ته مسلمانان کې، اسلام په قسمت کې نه په خپل قهر تباہ او برباد کړي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. نه بوسو کې و شر نشتا، غنمو کې شتا او په بوسو کې نشته دی. که یو سړی چرګ حلاله کي او 60 ساس کې وینه ته لاړه شي حلاله ده که مرداره؟ نه، 60 ساس کې او 1.5 ساس کې پکې نشته چې په جمدوني په چاړه راکاږي د غوټې نه لاندې، او کم از کم 3 رګه وله پرې کي، یو غټ رګ او 2 واړه دي، چې 3 وله کم از کم پرې کي په جمدوني په مړونې نه، نو بس حلاله ده. وینه که لږه لاړه او که ډېره لاړه، خو په جمدی چې وینه چاړه راکاږي نو وینه داره کوي، ډېره ځي. او بعضې وخت کې چرګه مړی چې وینه چاړه راکړه نو هغې نه وینه بیا نه وځي. یو سړی یو شي په نغدو په 1000 روپۍ خرڅوي او په قرضو یې په 2000، دونه ډېر فرق نه لري پکار، ګناه خو پکې نشته، خو دومره فرق نه لري پکار. نغدو او قرضو کې خامخا فرق دی، که په نغدو په 1000 خرڅېږي او په قرض یې په 1200 خرڅ کړي، په 1100 خرڅ کړي، نو خیر دی، دا جایز دی، خو ډېر زیات فرق دی نه ساتي، بیا مکروه کېږي خبره. یو سړی قتل وکړي بیا د مړي وارثان ووایي چې قاتل مونږ معاف کوو، نه ترې نه قصاص الو او نه ترې نه دیت اخلو، هېڅ هم نه الو، او بالکل خوښه ده که قصاص او دیت ترې نه الي او بخي نو په خپل لغیر دا خو ورثه، دا خو دغه دی وایي چې ورثه حیثیت دی. نو که یو ځای کې داسې یو پروګرام وشي چې هغې کې د الله صفات وي یا د هغه نیک سړي بیان وي یا نعتونه یې پکې، څه بدیت یې نشته. عموماً زمونږ په دې پنجاب کې چې دا کوم عرسونه کېږي، هغې کې ډولکي والي کېږي او پکې هغه قوالی پکې کېږي او ښځې راځي او سړي راځي، هغه د ګناه کارونه، هغه بیا ښه نه دي. 786 د بسم الله په دې نه ودرېږي. ښه یو سړی په خط کې بسم الله لیکي، بسم الله الرحمن الرحیم دی لیکي، او دا 786 هېڅ فایده نه ورکوي. بل دا بعضې خلک وایي یاره دا بسم الله ته لیکم دا خط ته څوک یو نه غورځوي، ولې بیا غورځوي؟ ته خو مسلمان ته لیکي، کافر ته خو نه لیکي. د الله نوم په بسم الله لیکه، په هغې غلط ځای کې غورځوي، هغه د هغه خپله ګناه ده، هغه خو مسلمان دی، د پیغمبر امتي دی، ولې به د الله د نوم توهین کوي؟ چې خط دله راورسي په هغې د الله نومې، د اخبارونو کې د الله نومونه نه، د الله نومې پکې نه، هغه پاک ځای کې وغورځوه، اوبو کې وغورځوه یا وسوځوه. دی وایي چې خلکو ته دا ویلی شي چې غریبانانو سره ظلم نه کوي، او ظلم خو لویه ګناه ده، او بل له پیو د اوبو متعلق نو پیو کې اوبه اچول خو واقعي ګناه ده. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 162 نمبر کیسټ کې تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم فضائل او برکات واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی
255-29-12 स्पेशल फरमाइश बनात खान हाफिज बशीर जान अरमानी।